أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سورة المائدة 90 نمبر آیت دی آیاتونو کې په دې آیت کې د څلور شیزونه ذکر شوي دي چې د هغې قباحت ذکر کیږي او د هغې حرمت ذکر کیږي. مخکې ذکر شوي چې تاسو حلال څیزونه او پاک څیزونه دا مه حراموئ. نو د کافرانو د بد معاشري په وجه باندې ډېر څیزونه داسې وو چې هغه ګنده څیزونه او حرام څیزونه خلکو په طیباتو کې شمارل، حلال به ورته هم ویل، طیبات به ورته هم ویل. په دغه څیزونو کې شراب جواري دا شامله وه چې خلکو به دا جایز ګڼل او دا به یې خصیص ګڼو. نو په دې ذکر کې څلور شیزونه ذکر شو. انصاب سره زیات شو، ازلام سره سیوا شو. انصاب جمع د نصب د هغه شي ته ویل کېږي چې د عبادت لپاره چا منتخب کړی و درولی د الله تعالی نه بغیر، که هغه بوت وي، که هغه ونه وي، که هغه هر شی چې ازلام دا جمع د ظلم دا غش ته ویل کېږي. مراد نه د غش هغه تقسیم دی چې کوم مخکې دا بحث تېر شوی دی. وان تستقسموا بالازلام، بغش باندې تقسیم کول حرام. نو بیا د ازلام او د میسر دا یو شی شو، دې کې فرق رانغی. ځکه د غشو تقسیم هغې په دې انداز باندې به عربو کوو. مثال په طور باندې یو اوښ په 10 کسه باندې واغست، بیا به د هغې تقسیم داسې نه کوه چې دغه غوښې نه یې 10 حصې جوړې کړي وې، داسې به یې نه کوله، بلکې داسې بیا وکړله چې 10 کسانو 10 غشي به راوړل. په یو غشي باندې به 1 حصه ولیکله، په بل غشي باندې به 2 حصې ولیکلې، په بل به 3 ولیکلې، 3 غشي به تش ور واړتول او 10 غشي به برابر کړل. په دغه طریقه باندې بیا به د غشي وخوځول او یو کس نوم به اخیسته چې دا غشي د پلانکي په نوم او رایسته به. نو کله به داسې وشو چې غشی به راووته چا په نوم باندې کې به 3 حصې وي، کله به د چا په نوم غشی راووته کې به 2 حصې وي، کله پکې 1 حصه وه، ځینې غشي به پکې خالي راووت، دغه حصه پکې بیخي نه وه. دا جواری یو قسم دی. نو دغه ازلام او دا میسر دا یو شی شو. او انصاب نصب بتانو ته ویل کېږي. بت پرستی دا جدا څیز دی، دا شرک دی. خو دې ځکه کې په دې وجه باندې ذکر شو د خمر او د شرابو او د جواري سره په دې وجه باندې ذکر شو چې د بتانو په قباحت باندې اکثري خلک پوهېدو، د هغې په نقصان باندې پوهېدو. نو دی په دې کې شامل کړي چې دا ګویا د شراب، جواري، بت پرستی، د غشو والا تقسیم دا سراسر یو شی دی چې خلک په قباحت باندې صحیح پوه شي. الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسان تاسو ایمان راوړی دی، انما الخمر، یقینا شراب هغه شی ته ویل کېږي چې په انسان عقل چې کوم دی دا ختم کي، بې عقلی کی، او د بې عقلی په صورت کې د انسان ډېر ناجایز کارونه بیا کېږي، ناجایز خبرې کوي، عقل یې ختم شي. والمیسر او جواری، جواری د جواری په میسر په دې وجه باندې وایي چې کوم کس په جواری کې ماهر یو ګټه وکړي نو هغه ته په معمولي عمل باندې ډېرې پیسې په اسانه باندې لاسته راشي. نو میسر اسانۍ ته وایي، نو په اسانۍ سره ته پیسې لاسته راشي. د جواری چې څومره اقسام دي ټول حرام دي، هر څومره اقسام یې دي. په هغې کې د کرکټو دغه کم کپونه چې دي داسې نور څیزونه دي، که ډېر یو کې لګي، که د هندوانې پورې خبره ده او که دا غټه سونا پورې خبره ده، څومره څیزونه چې په دې کې دي دا ټول په جواری کې ده، حرام دي، منع دي. والانصاب بوتان، د بوتانو والا عمل، والازلام غشي، یعنې تقسیم د غش چې مخکې موږ د هغې بحث وکړو. الرجس دا ګندګي ده، من عمل الشیطان، د عمل شیطان نه دي. الرجس هغه ګندګي ته ویل کېږي چې ظاهره په ګندګي ښکاري او باطن کې هم ګندګي د انسان فطرت تکرکه هم کوي، هغې ته رجس وایي. یو نجس دی. نجس هغه شي ته ویل کېږي چې هغه پټ ګنده یو ظاهر باندې ګندګي نه معلومېږي، یعنې په عقل سره معلومېږي، هر چا ته پته نه لګي. نو د دې را داسې ګندګي د چې رجس ښکاره ګندګي هم ده او باطني ګندګي هم ده، یعنې ښکاره معلومېږي. دا د عمل له شیطان نه دی، یعنې دا شیطان وسوسې دي چې خلکو په ذهنونو کې د شراب او د جوارۍ او د بوتانو او د غشو د تقسیم والا خبره په ذهن کې اچوي، د هغې صفایي بیانوي او په خلکو باندې دا کارونه کوي.
فاجتنبوه ردین ځان وساتئ لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ پس څه کې کامیاب شئ وروسته د دې ضررونه ذکر کېږي دغه ضررونه د بچ کېدو کامیاب شئ د شراب باره کې مسند احمد کې روایات دي چې په دریو مرحلو کې د دې ذکر شوی دی اول سورۃ بقره کې د دې بحث وشو نو ځینې خلکو شراب پرېښودل بیا به سورۃ النساء کې د دې بحث راغی چې کله تاسو مونځ کوئ نو په هغه ټایم کې شراب مس کوئ شرابو ټایم کې چې کله شراب څکري مازه ته منځ کېږي نو هلته کې ځینې کسان هلته پرېښودل بیا به دریم حکم یې دې ځای کې راغی چې او د هغې مستقل قباحتونه ذکر شو چې دغه د شرابو په وجه باندې د جوارۍ په وجه باندې شیطان ستاسو په منځ کې دشمنیانې پیدا کوي تاسو د الله تعالی د ذکر د عبادت نه منې کوي یعنی غفلت د باندې غالب کوي لہذا دا چیزونه مس کوي نو د دې ځای نه وروسته مسلمانانو مکمل پرېښود بیا چا نس کړ الله تعالی وایي لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ دا چیزونه نه پرهیز دې دپاره پکار ده چې کامیاب شئ ځکه داسې ضررونه او نقصانات دې کشته دي چې د هغې نه ځان بچ کول ضروري دي که دې نه ځان بچ نه کړي نو بیا په هغه نقصاناتو کې اخته کېږي انما یرید الشیطان د شرابو د حرمت وجه ذکر کېږي وجه دا ده یقینا اراده لري شیطان ان یوقع بینکم العداوه چې واقع کې په منځ تاسو کې دشمنیانې والبغضاء او کینې بالخمر والمیسر په وجه د شرابو او په وجه د جوارۍ باندې د دې حاصل دا دی چې شیطان دا ستاسو منځ کې د دشمنۍ د پیدا کولو دپاره دا د وسیلې په طور باندې استعمالوي سړی چې کله شراب وڅکي به ځان باندې نه پوهېږي نو ډېرې بېخودې خبرې کوي ګډې وډې وایي جګړې کوي او ډېره پیرې د لاس نه مړې هم کېږي دغه شان ده کې جواري ده چې کله به جوارۍ کې کم سړی شکست وخوري نو د خفګان د لاسه نه هغه د بل کس ته دومره غوسه چې د سر او دار سره پکې تېري ځینې روایاتو دا هم لیکلي دي چې په عربو کې به داسې جواري هم کېدله چې سړي به غوړ مال وبېلو په اخره کې به یې خپلو ښځو بچو باندې اخرنی شرط کېښودو تر دې چې هغه بیا هم وبېلل چې هغه هم د لاس ووځل بیا به لیونی شو ګډوډ به بیابانونو کې به ګرځېدو نو د هغې نه وروسته به چې کوم چا به د هغه څه ګټلي وو دغه د سر نه به بیا تېر و چې که زما بې لاس بر شي نو وجنه مې پرېږدم نو ځکه چې بچي به هم ترې بولي ښځه به هم ترې بولي غونډ کور به یې ترې نیولی و په جوارۍ کې به ده بېللی نو په جوارۍ کې دشمنیانې راتلل واضح ښکاره خبره ده شراب په وجه باندې هم دشمنیانې پیدا کېږي د جوارۍ په وجه باندې هم پیدا کېږي ویصدکم او بندوي تاسو عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه سړی چې شراب څکري او نشه یې هغه ذکر نه څه خبرېږي دغه شان کم کسان چې جوارګري په جوارۍ کې اخته د ګټې و تاوان کې لګي هغه د ذکر نه خبرېږي او عن الصلات د مانځه نه د فرض مانځه نه پکې هم نه خبرېږي په هل انتم منتهون نو آیا تاسو منع کېدونکي دومره لوی نقصانات چې ستاسو معاشره خرابوي دشمنان تاسو کې پیدا کوي ستاسو آخرت خرابوي د ذکر او د مانځه نه منع کوي د دې باوجود تاسو بیا هم څکوئ او نه به منع کېږئ په هل انتم منتهون آیا تاسو منع کېدونکي د دې باوجود واطیعوا الله تابعداري کوئ د الله تعالی واطیعوا الرسول تابعداري کوئ د پیغمبر علیه السلام واحذروا او ځان بچ کړئ د مخالفت نه د الله او د رسول مخالفت نه ځان بچ کړئ شراب ونس کړئ جواري ونه کوئ فإن توليتم که تاسو مخ واړو د پیغمبر د وینا نه فاعلموا تاسو پوه شئ انما على رسولنا البلاغ المبين چې زموږ په پیغمبر باندې خالص رسول د ښکاره یعنی که تاسو د خپل پیغمبر خبره وانه مخالفت وکړئ نو ستاسو د مخالفت په وجه باندې پیغمبرۍ کې څه کمې نه راځي دغه په شان کې څه کمې نه راځي بلکې هغه باندې ستره پیغام رسولو پیغام یې تاسو ته رسولی دی لہذا ستاسو د عملي کولو او د دیندار جوړولو دپاره د پیغمبر سره ټیکره دی تاسو مخامخ دینداره کوي دغه ذمهواري هم دغه وجه بس پیغام تاسو ته ورسېد لہذا ستاسو بېدیني چې کوم د پیغمبر نقصان نشي کولی نو د نبي علیه السلام دپاره تسلي شو